السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شینجي. ګرانو کتونکو دلته کې موږ ته پته ده چې کوم ښه کارونه کیږي او ښو منصوبو باندې کار رواني هغه د دنیا ته ښیو. زمونږ داسې مشران هم شته او په دې پاکستان کې داسې ښه خلک هم شته په خیبر پښتونخوا کې په دې نوښار کې چې هغوی د خپل حد نه زیات هم څه کوي او خپل صلاحیتونه او خپل هغه کم د هغوی چې تجربه وي نو هغه 100% چې کوم مونږ ویلی شو هغه خدمت هم کوي. دا مونږ چې کوم ځای کې ولاړ یو نو تاسو به وایئ چې دا جومات دی، هوټل دی، که څه بل څه حال دی، او خو زه تاسو ته دا وایم چې دا یو جنازګاه ده. جنازګاه په خیبر پښتونخوا کې ما خو نه ده لیدلې، دومره خشته قې سره جوړه شوې، د کوم لایټینګ دی دا دې ټایم کې شپه ده ماښام دی، خو دې کې ډېر لوی خدمت هغوی کړی دی. او دلته موږ سره د دې علاقې زمونږ ملګری شاهین جیم ولاړ دی، نو هغه به د دې باره کې موږ ته یو څو خبرې وکړي چې دا جوړه کړې چا ده او د دې دا څه. حافظ صاحب ته به نه وایې چې زه په نوښار کې ولاړ یم. بلکل ګوره دا نوې کلې داسې علاقه دا ډېره بیکورډ علاقه وه. کله چې حاجي نوشیر خان او د هغه ورور اجاز خان سیاست ته راغو او بیا هغوی الیکشن وکړو، بیډ الیکشن یې وکړو، یو ضلعي ممبر شو، بل ناظم شو. هغوی چې کوششونه چالو کړو نو هغوی په کوششونو سره د پی ټی آی په ګورنمنټ کې داسې یو جنازګاه جوړه شوه. زه وایم چې دا پوره په پاکستان کې دي. همیشه مونږ ګورو چې کوم ځای کې دپاره دا جنازګاه دي، که جوماتونه دي، که روډونه دي، هغې دپاره غټ غټې پیسې منظورې شي، خو هغه پیسې هغې کې 25% مونه لګي او نورې هغوی خپل هغه وخوري که نه. کمیشن دې کې خو دې کمیشن یې بلکل پرېږدي نه، دې ورته کمیشن زه نه منم. کمیشن دې اخلي نه، هغه باندې خدای پاک خپل فضل او کرم کړی دی. کنې یې کې موږ سره لوکل د دې ځای باشنده ولاړ دی عنایت، د ده نه یو تپوس وکړئ تاسو چې حاجي صاحب د ټیکهدارانو به تښتېده که به نه تښتېده. عنایت بھائی تاسو څه وایي حاجي صاحب چې دا کوم کار کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما عنایت علي نوم دی، زه هم د دې نوي کلي یم. حاجي صاحب چې دی نو د نوي کلي نه بلکې د ټول نوښار مشر دی. او حاجي صاحب چې دا کم کار کړی نو څونه ټیکهداران چې هر ټیکهدار چې راځي او د حاجي صاحب نوم به اورېدو نو هغه به د دې ځای نه چې دی واپس تلو او کار ته به یې تن نه خو. بل حاجي صاحب چې را جنازګاه جوړه کړې ده نو دا چې دی دې کې کم از کم لکه ډېر داسې دی چې خپل ذاتي پیسې هم دې کې حاجي صاحب لګولي چې دا زما د کلي او زما د ټول نوشیره کلان دپاره یو جنازګاه ده چې سبا څوک دا ونه وایي چې یاره مثال خبره دلته جنازګاه جوړه شوه او دغه شان جوړه شوه. نو نوشیر حاجي صاحب چې کومه جنازګاه جوړه کړې ده انشاءالله تعالی د دې غوندې جنازګاه نه چا جوړه کړې ده او نه به جوړه کي. او په نوشیر حاجي صاحب باندې زنګه ټول نوې کلی چې دی نو فخر کوي او انشاءالله آینده به هم زنګه مشر او مشر مو دی. او خبره داره چې لکه ډېرې جنازګاهګانې جوړې شوي دي دغه شوي دي، خو داسې جنازګاه امید دره به کوم چې په ټول پاکستان کې نشته. او خپل ذاتي چې دی نو ذاتي دا 2-3 کاله خپل روزګار هر یو شی هم ورته پرېښی او د ټول کلي چې څنګه خدمت وکړو نو داسې به انشاءالله زه یم چې څو کمونو کې څنګه چې نوشیر حاجي صاحب د خپل کلي او خپل قوم خدمت وکړو. ګرانو کتونکو موږ چې په دې لاره را روانو سولر لایټس او د کوم روډ اوس خو تیاره ده خو موږ به د ورځې هغه تاسو ته ښیو چې کوم تعمیرات او کم مټیریل او کمې کمبې کم لایټونه نو کم تاوان چې شوی دی کم پیسې چې لګېدلې دي نو کم فنډ چې منظور شوی دی نو هغه زما په خیال مکمل فنډ لګېدلی دی. ځان دپاره د پرېښو خو سوال هم دی کې نه پاتې کېږي چې کومه طریقه باندې جوړه شوې زیاتې به یې لګولي کیدای شي الله تعالی وله توفیق ورکړی او ډېرې به یې لګولي. اندازه دا ده چې د خپل حد نه زیاتې پیسې په دې لګولي، دغسې به یې په دې روډونو کې او په دې کمبو کې هم لګولي. نو داسې کسان او داسې خلق دا زمونږ د سر ګلونه دي، دا زمونږ مشران دي او د داسې مشرانو کمی دی. نو که دا هر علاقه کې او هر ځای کې داسې خلک را پیدا شو نو دا زمونږ ملک ګلې ګلزار دی. دلته د فنډونو کمی نشته، دلته د پیسو کمی نشته، دلته د وسایلو کمی نشته. بره نه پیسې راشي
که ضلعي ناظم یې هغه نه فنډ راشي MNA نه هم راشي MPA نه هم راشي خو که بیا ښکته داسې ولګي نو ملک هم پې خشته ښکاري خلق هم پې خشته ښکاري علاقې هم پې خشته ښکاري موږ به کوشش کوو چې هغه حاجي صاحب سره هم یو څو خبرې وکړو د ورځې به هم ورسره یو انټرویو کوو په دې علاقه کې ځکه چې موږ وکتل ډېر زه خو خپل ذاتي متاثره شوم د دې نه ډېر ښه کار یې کړی دی او ډېر ښه انداز سره یې کړی دی نو الله تعالی دې وله د دې اجر ورکړي اصل کار چې کوم د یو قدم یې کېښو یو بنیاد یې کېښو انشاءالله را روان وخت کې به د نورو علاقو چې کوم داسې ناظمین کم مشران هغوی به داسې کارونه کوي نو اجر به یې دی ته میلاویږي ثواب به میلاویږي یو کار خیر یې کړی دی یو جنازګاه یې جوړه کړې ده نو تپوس به کوو حاجي صاحب نه یو څو ګورو هغه که هغوی سره ملاقات وشو او ملاقات ممکن شو نو تاسو سره به هم میلاو ګرانو کتونکو تاسو سره مونږ هلته واده کړې وه چې حاجي صاحب سره به چېرته میلاویږو دا څومره لوی حال چې تاسو ګورئ او دا خشته کار او یو ډیزاینینګ او چېرته جنازګاه خو موږ داسې نه وه لیدلې نو موږ کوشش وکړو چې موږ حاجي صاحب پیدا کړو او هغوی سره ملاقات وکړو نو هغوی سره زموږ ملاقات وشو هغوی سره به یو مختصر غوندې تعارف او د هغوی تاسو سره او هغوی سره به یو څو خبرې کوو جنازګاه باره کې موږ ته څه ووایي د خپلې علاقې باره کې موږ ته څه ووایي نو دروند سړی دی او الله تعالی یې داسې مشران نور هم مشران داسې پیدا کړي نو بیا د پاکستان ګل ګلزار پاکستان دی السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام خو راته ووایي چې ستاسو پوره نوم څه دی زما پوره نوم نوشیر د کوم وخت نه سیاست کې تاسو حصه لئ مونږ د ډېر وخت نه دغه کې سیاست کې سالو تقریبا چې هغه نه چې کله نه پیپل دغه شوی دی نو مسلم لیگ او بس بیا هغې نه پس پیپل کې وو او پیپل کې مونږ وو خو بس هغې کې مونږ ډېرې قربانۍ هم کړي دي او د مشرانو د وخت نه په پیپل کې را روان وو بس بیا په 2013 کې پرویز خان سره ملګري شو په علاقه کې ډېر نور مم ډېر لوی لوی کارونه کړي مونږ چې کوم دا روډونه وکتل سولر لایټس وکتل دا جنازګاه چې کوم تاسو جوړه کړې ده دا آیډیا ستاسو خپله وه په دې دپاره څومره فنډ منظور شوی او دې باره کې به څه ووایي جنازګاه خو میډیا والا ډېر راغلي ما ته خو والله په دې ځان هم بدې ښکاري په دې جنازګاه چې یو دغه ورکوو لکه بس کار دی وشو که نه او بس زه یو پیری چې سړی وکړي نو مزه کوي خو لکه سړی پې بیا ډېر بد ښکاري چې لا بیا پې دا بیانې ورکوو خو بس میډیا والا هم د خیره سره ماشاءالله ګڼ دي کله یو ورور راشي کله بل ورور راشي هر څوک غواړي چې دنیا ته وښایي که نه جي د نورو خلقو د دغه دپاره چې داسې کارونه نور هم والله هر چا له همت طاقت ورکړي او خدای پاک دې ایماندار خلک دغه کړي چې ښه کارونه وکړي ښه کار دی دا د کلي دپاره یو د فخر خبره ده نور خلکو له هم پکار چې ښکلي کارونه وکړي او کړي به یې وي نورو خلکو به دې نه ډېر کارونه کړي خو بس زمونږ دا د پارټۍ طرفه دغه چې څه راغلي وو دغه مو دغه کړو دا 1 کروڑ 30 لاک روپۍ راغلې وې دا موږ له پرویز خان راکړې وې په دې خو به زیاتې لګېدلي یاره په دې باندې به یو 10 لکه سیوا نورې لګېدلي زمونږ ګرانو کتونکو زمونږ هغه اندازه صحیح شوه ځکه چې کوم فارمیټ او کوم طریقې سره هغه تاسو لوکل بلدیاتي الیکشن کې هم حصه اخیستې وه مونږ بلدیاتي کې غشتې وه کوم سیټ باندې مونږ پکې ممبران وو که نه دا پرویز خان مونږ له ثوابدي پنډ کې راکړو دا مونږ له پرویز خان راکړو جنازګاه دپاره پیسې دې علاقه کې نور کم تاسو داسې ترقیاتي غټ کارونه کړي دي دې علاقه کې مونږ غټ د نکاسۍ کار ډېر کړی دی نکاسیاب دا میا صاحب په دغه کې شوی په فنډ کې دغه میا صاحب جمشید د هغه په دغه کې شوي دي دا سړک دا نکاسیاب دا ټویل دا میا صاحب موږ له دغه کړو فنډ موږ له راکړو او دا کار پې شوی
سیاست او د عوامو مشري دا خو یو ډېر ګران کار دی. سهار کې څه ټایم راپاڅئ؟ سهار کې یاره بس هغه 5 بجې راوځم او بس کله لمونځ وکړم او کله ونه کوم او بس بیا ماسخوتن هغه 8 بجې 9 بجې ځم کور ته نو چې سهار راوځم. آرام کوئ؟ آرام کوو که نه لږې لوې شپې دي آرام کوو که نه واک هم کوئ؟ کله ناکله پکې داسې غر مر پلې لړ شم واک کوم. دلته غر هم شته؟ غر شته ښه ښکلی غر دی ښه مزېدار غر دی ښکلی دی د دې نه علاوه ډېره مزېداره ده د دې نه علاوه خپې ورسره مضبوطېږي غر سره د دې نه علاوه مشغله مو څه ده حاجي صاحب؟ څه شي مشغوله دا ده چې بس زه یم چې بس د عوامو خدمت کوم او الله نه رضا شي او بس چې عوام رضا شي بس الله هم رضا شي بس هغه مشغولیا مې را نه مې پکې څه لالچ شته نه مې څه تمه شته او نه د چا نه کومه د الله په حکم او بس هغه مشغولیا مې یم چې عوامو خدمت وکړم او عوامو ته خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے بالکل بالکل. لویه خبره ده دې کې یو دغه جوړ شو سټیډیم جوړ شو اهورانیرو سټیډیم پکې ډېر ښکلی لوی جوړ شو مزېدار ډېر ښکلی لوی جوړ شو دا د موږ سره خوا کې دی زما خیال دی چې په 30 کنال کې دی ډېر ښکلی کمپلیکس جوړ شو. پرویز خان ډېر ښه نوشیره کلان سره نه چې کومه علاقه د سیلاب د لاندې راتله او د دریا کابل د پول د اوبو د لاندې راتله هغې دپاره ډېر ښکلی بند جوړ شو هغه ډېر زیات په اربونو روپو کې دی او پرویز خان اوس وفاق ته لاړو نو بس اوس انشاءالله د بجلی کار دا به هم 100% برابر شي او د ګیس کارونه هم تقریبا موږ دپاره دا 3 کیلومیټره یو منظوري راغه او د ګیس پیپونو منظوري راغه د هغې به انشاءالله اوس افتتاح کوو او څه پیپ نور راغلی دی او دریا پته څو کیلومیټر راغلی 4 کیلومیټر نور راغلی هغه به هم که خیر اوس په دې 20 تاریخ 20 لا 22 که نه تاریخ به راکوي دې دوران کې به مونږ افتتاح یو بل هم کوو دغه پیپ راغلی دی او دا بل به اوس راشي منظوري د هغې شوې ده دا پیپ پروت دی د دې د سن آباد او دغه نور شیخ آباد ورته وي د دغې محله ته نو پرویز خان ښه سړی دی او خدمت کوي د عوامو او د خپل ورکرانو خیال ساتي ورکران خو کور ته نوړي خو په عوامو به لګي که نه هم د عوامو مونږ له وټ راکړو مونږ دغه ته دغه شوي رسېدلي نو هغه ناخبره نه دی خبر دی په سیاست کې ښه تکړه دی که سیاست نه خو خدمت کې خو تکړه دی که نه او چې دوا راته څوک وکړي نو دوا ډېر دغه دی جتمند دی نو انشاءالله کوي به ورته لیاقت خان هم ډېر ښه سم سړی دی زه وایم چې ستاسو نوم دی تفهیم رحمانه دې کې لیاقت خان ډېر ښه سړی دی یاره زه وایم که نه په دې دنیا کې پرښته ده لیاقت خان پاک دار یو خبرې نه پاک بس په خدمت کې ورډوب دی چې که زوی دی هلکه درځم مړه اسامیه که دغه دی که زامنې دي د لیاقت خان زوی دی ښه سړی دی ټوله ورځ مونږ خو پکې لکه بیا هم خپله ماته ګوډه وکړو هم دی ټوله ورځ غریبانان منډې تړې وایي او داسې وایي چې تر د پرویز خان د بچو پورې د ډېره ښه کورنۍ ده او ډېر ښکلی یو ډېر ښکلی نظام یې روان دی مونږ خو د ګیله ځکه نه کوو چې ټوله ضله ده ورسره که نه نو خامخا لم لیټ کار کېږي خو هېرېږي ته نه خبره او بیا د لیاقت خان نه خو بیخي نه هېرېږي خواهش خو مړه د انسان اړو پوره کېږي نه انسان خو ډېر یو دغه شی دی او بل حاجي صاحب هیرسناک دی ته ګپ شپیم ډېرې خاندیم او غوسه هم ډېره ده دا وایي نه نه ما غوسه نشته زما هغه سړي ته غوسه راځي چې څوک دروغجن بېایمانه وي که نه
او غوسه دوه کېږي بوک کوي. غوسه کېږي بیا مې هغه ته ډېره غوسه او بیا راځي. سړی کېني دا ولې مانا به دا مخامخ غوسې چې چا څوک کوي هغه بیا وروسته ډېر کښېني. دا چې دا غلي که نه دا لاندې چې ګور دا ډېر ته خطرناک زمونږ د خلکو ته څه ویل غواړې چې ته څه وکړئ زما غوندې خدمت وکړئ زه ورته یم چې بس خپل کار روزګار دی کوي که نه. د پوره صوبې خلکو ته او پوره صوبې نمایندګانو ته هغوی ته مختصر غوندې پیغام چې راشي زما غوندې کارونه وکړئ څه وکړئ. یاره نو دا اوس شنشاه هسې کار دی که نه زما غوندې څه دغه خو نه یم چې زه څه غټ لیډر یم. زه خو یو ممبر ګوډی سړی یم. زه به ورته څه نصیحت وکړم. بس خدای پاک د هر سړی په ښه لار روان کي او ښه وي او بد بدي او په دې باندې وړوکي هم پېږي ور څوک پې پېږي روټۍ څوک په پوزه خو نه منډي. ښه کار د هر سړی کوي چې ښه ښکاري. سپک کار چې څوک کوي هغه سپک ښکاري. اورې او بل دا د عوامو یو امانت دی چې عوام تا له اوټ درکړي او بیا ته د هغه اوټ غلط استعمال کوې ته پکې بوټان واچې خپېړه کوې نو دا د سور غوښه ده دا وینې زویري دا تاله دا عوام چې تا له اوټ درکړي دې کې زنانې داسې چې بیمارانې که نه بیمارانې ماشومان د هغوی بیماري د ماشومانو او دلې لړ شي چې پلانکي خان له اوټ ورکوم او هغه پلانکي خان بیا د هغې نه غلطه فایده والي نو به ټول عمر ذلیل او بدبخته ګرځي. نو دا د سور غوښه دا زه یم چې دا چې څنګه راځي چې دا ښکلې په هغه ځای ولګي چې کوم ځای د هغې دغه شوي خولي شوي او حقدار ته چې میلو شي نو دې باندې الله هم رضا شي او هغه انسان ته سکون هم میلو شي او چې نه غلط استعمال کړي نو دغه سړي ته به انشاءالله سکون نه میلاویږي. دی به ذلیلی دی به بیا الیکشن ته ودرېږي او دی به مختوره نه پاتې کېږي. داسې سړي نه دا سړي به نتیجه خرابوي. دا به خراب او دا 2-3 کاله دا 3-4 کاله دا د باندې خدای یو امتحان راغوستی نو په دغه امتحان کې خدای پاک ټول پاس کی که پیل شو نو الله پاک به دې عوامو تپوس د هغه مشر نه کوي چې ما تاله یو عزت درکو په خپلو بندګانو کې او تا د هغې غلطه فایده واخیسته نو د هغې سزا وله په دې دنیا به هم ورکوي او په هغه دنیا به هم ورکوي او دی به دې نشه کې ګرځي خو دی به بیا الټه هم راغورځېږي. نو زه د خپلو پارټۍ مشرانو نه ډېر دغه یم مطمئن یم د پرویز خان نه د لیاقت خان نه د هغه د خاندان نه د هغه ته چې مونږ وګورو مونږ وایو چې یاره دا وګوره دی څومره ښه کارونه فنډونه هرې خبرې دپاره دی تیاري نو مونږ لم پکار دي ورکرانو لم چې مونږ هم د خپلو مشرانو د پارټۍ خیال وساتو او انشاءالله دا مخ په وړاندې بوځو چې انشاءالله د پی ټي آی بیا هم راځي بیا به هم راځي انشاءالله خو چې خو زمونږ د پارټۍ کې داسې ښه مشران پکار څنګه چې پرویز خان دی نو انشاءالله دا پی ټي آی به مخکې هم ځي دا به په وروستو نه ځي څنګه چې زمونږ عمران خان دی صادق او امین دی نو داسې پرویز خان هم صادق او امین دی دا هم یو ښه سړی لیاقت خان هم داسې دی نو زه یم چې دغه مونږ د پارټۍ ملګرو انشاءالله چې څنګه دی چې داسې ورسره مونږ هم شو نو چې دی سمي او مونږ خراب نو بس پارټي به زنګ خرابه شي او پرویز خان خو غلط سړی بیا نه پرېږدي انشاءالله داسې ګوړې به وله ورکړي چې مخ وړاندې بیا راوغورځوي انشاءالله. او ستا ډېره مهرباني د شهنشاه او ستا ته زموږ ورورې میلمه په لومړي ځل راکړې موږ له وخت راکو او ټایم مو راله راکو ستاسو ټایم هم ډېر قیمتي دی ګرانو کتونکو حاجي صاحب خبرې وکړې چې زه یو خدمت کوي د هغې یو خپل خیالات دي د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو خو دلته موږ چې بار څه وکتل او د دې کومه کارکردګي مو وکته نو په ټوله صوبه کې هم ګرځېدلی یم په پنجاب کې هم ګرځېدلی یم په کراچۍ کې هم ګرځېدلی یم بلوچستان ته هم تللی یم او ډېرې علاقې مې کتلي دي د یو عوامي نماینده داسې کارکردګي نو د دې په بنیاد مونږ خو به دا یو ریکویسټ کوو چې دې ته دی ایوارډ میلو شي په دې باندې چې دا نور د ټول پاکستان کې او د ټولې صوبې د هر ځای چې کوم داسې عوامي نمایندګانې چې بیا داسې ښه کارونه او ښه ایماندارۍ سره کارونه وکړي نو دا پاکستان بیا ګل ګلزار دی. دې سره تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.